जी बिल्कुल कतुनको دا وخت را سره سینیئر صحافي او د متي پریس کلب چیرمن سي موجود دی دوی سره هم خبرې کوو چې مدین چین ته راغلي سر غواړي او خلکو ته به څه پیغام ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماس خان لاول خو زه چونکې زموږ سره دا پر سواد چې زموږ څونه ملګري دي ټول راغلي دي یو بهترین ټور یې وکړو. ډېره ښایسته علاقه ده. اول د ټول نه اول خو زه تاسو ته ارشد جان ته ابوبکر چې زموږ ملګری دی خوځه خیلې والا هغې ته دا پر سواد په ممبر جوړېدو باندې مبارکباد در کوم. تاسو دلته هم راغلی او سواد خو هسې هم د جنت یوه ټوکړه دا د هغې هغه حب دی ډېر ښایسته ځای دی. مونږ دې ډېر خوند واخیستو. څوک هم چې راځي نو هغه ته خوند اخیستی چې ډېر ښایسته موسم دی او د الله تعالی قدرت چې دی هغه په رښتونې دلته موجود دی ټولو خلکو دپاره. خلکو ته به څه پیغام ورکوئ سر چې راشي او د دې نه خوند بېشکه چې څوک خواهش لري سواد یو بهترین پرامن ځای دی ښایسته ځای دی تمام سہولیات دلته اویلیبل دي نو څوک هم سیاحان چې راځي او د سیاحت په نیت باندې د دې ځای نه خوند اخلي بېشکه چې هغه دې راشي د هېڅ قسمه رکاوټ نشته سړکونه جوړ شوي دي سهولتونه ټول راغلي دي بس هم د دغه سیلانیانو کمی دی چې هغه راشي او د دې ځایونو نه خوند واخلي. نه نه کتونکو ښایسته بچاره سره موجود دی دوی سره هم خبرې کوو چې دوی مدین کیل ته راغلي او څه ویل غواړي. السلام علیکم ښایسته بچه. ډېره مهرباني محمد صاحب او زه ستاسو شکریه ادا کوم بیا تاسو له مبارکباد در کوم تاسو محمد صاحب شو ارشد جان صاحب شو ابوبکر صاحب شو چې یاره اپر سوات پریس کلب کې دوی ته ممبرشپ میلاو شو او ډېره موږ نن ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره زموږ ابوبکر ملګري زموږ د ټولو ملګرو له ډوډۍ کلې وه او ډېر ښکلی ځای دی او ډېره ښکلې هوا چلېږي او موږ بهر خلکو ته هم وویل چې یاره دلته امن دی او خوشحالي ده راشئ دلته او دا ګرمي چې ده دلته پاس کړئ.